د ټولو عظیمه خبره کنه تاسو ټول ځان سره فکر وکړئ چې شکر الحمدلله چې موږ تاسو غره الله رب العزت انسانان پیدا کړیو ښه اسی تاسو ماته وایي کنه کوم تاسو الله رب العزت چته یو زناور پیدا کړیو کنه او یا په دې زناور کې د دنیا اقسام دي کنه مطلب دا چې څوک څلور خو ولې دوه خو ولې څوک کلوزي څوک لاندې پزماکه کې څوک وګو کې سس اسی سپی پیدا کړیو نو کله بچا پکانې مشتو کله بچا پکانې مشتو اسی خبره کوم دی پوره نو الله رب العزت شکر الحمدلله تاسو دا لاک شکر ادا کړئ چې مو تاسو الله رب العزت پیدا کړیو انسانان پیدا کړیو او دا ټول عظیمه خبره چې په انسانانو کې بیا موږ الله رب العزت مسلمانان پیدا کړیو څه پیدا کړی په انسانانو کې بیا چې الله رب العزت مسلمانان پیدا کړو نو دا ورته یو افضل خبره ده افضل ترين خبره ده دا کوم چې ټیک ته مو تاسو خو الله رب العزت مسلمانان پیدا کړیو خدا چا په امت کې وا 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 حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې دا چا د وجه د کائنات چې تخلیق د دنیا شوه د کائنات نه دا چا د وجه چې دنیا الله پیدا کړی د علما فرمایي نو موږ د هغه په امت کې الله رب العزت پیدا کړیو ټول وای سبحان الله دا ور یوازې دا کافي نه ده چې موږ انسانانو مسلمانانو پیدا شویو بلکې یوازې دا کافي نه ده بلکې موږ د الله تعالی لاک شکر ادا کوو چې الله رب العزت موږ د نبی علیه السلام په امت کې پیدا کړو د نبی علیه السلام یو پر نبی علیه السلام فرمایل و چې د جنت دروازې بند دي تر د هغې پورې یعنی یو پیغمبر هم زمانه مخکې جنت ته نشي داخلي دي چې تر څو پورې ما جنت تخپنی یخي یعنی تر څو پورې چې زه جنت ته نیم داخل شوی نو پیغمبران نشي داخلي دي زمانه مخکې او دا پر مې حدیث کې راځي وی نور امتیان جنت ته نشي داخلي دي تر څو پورې چې ما تاسو یعنی د نبی رسول الله امتیان جنت ته داخل نشي چې تر څو پورې دا امت جنت ته نه داخل شوی نو تر دا هغه پورې به دا نور امتیان جنت ته نه دي الکه نور د الله نه سغواړي یار د الله نور سغواړي چې موږ د نبی رسول الله امتیان او یو افضل نو یو خبره ته توکه اهم خبره مونږ خو د نبی سره امت کې الله پیدا کړو خو مونږ الله ته جوړلې دي نه کنه خو بس الله تعالی بس قسمت هم داري او بس الله رب العزت هم تقدیر داري کړی دی او بس مونږ کلمه راته د مور په غېږ کې ملو شه د مسلمان په کور کې پیدا کړیو او د نبی رسول الله امت کې پیدا کړیو خو یو خبر ده کوم عیسی علیه السلام نه دی عیسی علیه السلام دا دون افضل ترین امت او دا افضل ترین امت ځکه چې نبی الله رب العزت به د دې امت نه دی د دې امت به ډېر صفاتونه کول پیغمبرانو ته چې زه به یو امت پیدا کوم چې هغه به کوي یو عمل یعنی یو عمل به یو کې نه کمل چې کله کوي او ورکوم به ورزه 10 مرتبه یعنی 10 اجرونه به ورزه دا غي ورکوم عمل به یو کوي او اجر به ورزه د 10 ورکوم چې 10 پیر دا کار کړی لکه مثال در کوم دا کسو لګیدو دا یو الکو لګیدو دی پلانکی کا سره خېګړه دا وکړه چې مثال په دمن نه وخت او پسې کړي بوت سکول ته د باندې د سکول نه وخت نو دا سره خېګړه وکړه کنه نو دا دونه افضل ترین امت د امتو چې د دې پلانکی سره دا خېګړه وکړه لکه دا داسې شو چې لکه لسترې وسره کړي هلکه په دې خبرو پوهیږي نو ګوره د خبرو مقصد مې دا دی چې حضرت عیسی علیه السلام الله رب العزت ته وی الله وتا وته څه پدشتي چې د دې امت د پاره د دې امت په فضایل به الله رب عزت پیغمبرانو ته بیانول نو هر پیغمبر ته الله تعالی دا وی نو 12 پیغمبرانو تقریبا که زه نه غلطیږم 12 پیغمبرانو کتابونه کړي چې 1200 پیغمبرانو د دې امت د پاره دا سوال کړی دی چې رب ذل جلاله ته د دې امت څونه سوال فضایل بیانې مونږ ته چې ډېر افضل ترین امت به پیدا کوم اخر امت نو یا الله دغه امت مال راکړي یو پیغمبر وی دغه امت مال راکړي خدا د چا نه دی ځکه الله به وتوي چې دا خو ما خپل نیازبین پیغمبر لور کړی دی د امت دا زه تاسو نشم درکولی دا ما خپل لاړ ور کړی دی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین د ټول عالم د پر چې رحمت ګرځولې دی هغه پیغمبر لمه د امت ورکړی تاسو نشم درکولی خو یو خبر ته وکم کنه عیسی علیه السلام الله ته وی الله دا امت راکې کنه نو چې بار وته وی چې الله وته نه دا خو خپل پیغمبر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خو خپل لاړ ورکړی دی نو عیسی علیه السلام وته وی الله کو دغه امت ما نه راکې کنه په دغه امت کې یعنی دغه امت کې ما شامل کا
عیسی علیه السلام ته وایي کو دغه امت مال نه راکې نو په دغه امت کې مې شامل کا نو کتابونو لیکلي دي چې د عیسی علیه السلام دا دعا قبول شوې ده نو د مو استاد دا کیده ده کنه چې عیسی علیه السلام په اسمانونو کې دی او نه دی ټول وایي اسمانونو کې دی کنه دی د تیز وایي زمو استاد دا کیده چې عیسی علیه السلام ژوند دی او الله رب العزت چې بر اسمان ته اوچت کړی دی او زمو استاد دا کیده چې هغه څه دی په اسمانونو کې څه دی ژوند دی څه دی ژوند دی نو عیسی علیه السلام اسمان ته الله رب العزت اوچت کړی دی دا یو غټه واقعه ده بیا چې ان شاء الله وایو کې نو عیسی علیه السلام با او ژوند دی نو دې کتابونو دا روایتو کې راځي چې هغه به اخره زمانه کې راځي چې قیامت نږدې شي کنه نو اخره زمانه کې عیسی علیه السلام راځي او د پیغمبر یعنی د پیغمبر په نوم مننه راځي بلکې د امتی په حیثیت به راځي دنیا ته او دلته به هغه کار کوي چې کوم نبی رسول الله باندې الله پرس کړی دی او د نبی رسول الله چې کوم طریقې دي نو په هغه طریقې باندې عیسی علیه السلام ژوند تیری او دا غرنګ خپل ترتیب به برابرې بیا د نه بعد قیامت راځي نو دا خبره ما دی پوره کړ بچو چې شکر الحمدلله چې مو تاسو الله رب العزت انسانان بیا مسلمان پیدا کړی او مسلمان پیدا کړی خو د نبی رسول الله په امت کې پیدا کړی ټول وایي سبحان الله سبحان الله